ملګری هغه راته وایي په دې فیسبوک باندې یو ویډیو مشهور ده یو شرابي سړی دی شراب یې څښلي او جومات ته را روان دی نو هغه ټول خلک ورته وایي چې هلکه مزه په نشه کې مزه او وباسي د جومات ځکه چې جومات پاک دی او دې په نشه کې دی جومات ناپاکه کوي نو دا خلک ورته زورونه کوي کېدای شي تاسو به هم کتلي نو هغه مولانا صاحب ورته وایي بهي راپرېږده دا سړی راپرېږدی هغه مولانا صاحب د سړی خلاص کړی دی او راویستی دی بیا هغه شرابي ناست دی او لاسونه یې راوچت کړي دي دا مټي او داسې یې کړی ښکلی دا مولي صاحب ورته لیکیا دی داسې اودس وکړه دغه پوره اودس کړی بیا د هغه ځګي نه راپاڅېدلی دی مولي صاحب ورته یې په مانځه ودرېږه لکه د ماشومانو هغه ورته یې ته رانه مخکې شه زه به شاته ودرېږه دا امام ورته جمع شوي ده وایي ما له بله جمع راکړه وایي ټیک ده مولانا صاحب مخکې شوی دی به شاته ولاړ دی چې یاره اوس د ده ارمان پوره کړم ځکه چې نشه دی چې په نشه کې دی دومره د الله کور ته راځي خو مطلب دا دی چې په ډه کې هم شته که نه او وایي سړی په نشه کې هغه خبرې کوي کمې چې دی په ایښه باندې کوي دا مولانا صاحب مخکې شوی دی دی وله جمع ورکوي اوس مولي صاحب ته پته نشته او شاته سړی چې کوم دی سجدې له کله تلی دی په سجده کې د ساه وتی دی وفات شوی دی او مولوی صاحب پوره مونځ پوره کړی دی چې کله سلام ګرځولی السلام علیکم ورحمت الله السلام علیکم ورحمت الله چې کتلی دي کسانو دا کړی هغه روح تی پرواز شوی وت اوس که دې مولانا صاحب دا خلک نه وی منع کړی او د دې شرابي نه نفرت کړی وی او وایي مسلمانانو ته حکم دا دی چې ته د دې ګناهګار د ګناه نه نفرت وکړه د ګناهګار نه نفرت مه کوه نو پته نه لګي چې ده په کوم الله رب العزت د ده مقرر کړي وه شرابي دی لیکن الله یې مقرر کړي وه چې د دا روح به زه په سجده کې اخلم او ته خو د سپک ګورې ته خو د ذلیله وې ته خو ته وې چې د الله د رحمت نه لرې یې لیکن د الله رحمت ستا په لاس کې دی که د الله په لاس کې دی اوس څه پته لګي کم سړی راوچت شي او هغه الله تعالی دینداره کړي او د دین کار دې اخلي نو زما او ستا باندې غوسه نشته که نه نو د الله رب العزت دا رحمت تنګو نه بلکې دا وسیع کو فراخه کو او د خلکو سره د مینې د محبت خبرې کو د نفرت خبرې نه کو.